أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سورة الانعام 20 نمبر آیت. پدی آیت کی بدی 20 نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ دویمه گواہی ذکر کوي د علماو. مخکې د الله تعالیٰ گواہی تېره شوله په تاسو هغې احوال واورېدل. دویمه گواہی به د نبي علیه السلام په تصدیق باندې د نبي علیه السلام پیغمبرۍ باندې علما دي، که هغه د تورات عالمان دي او که د انجیل عالمان دي، خو دغه عالمان په دې خبره باندې ګواه دي چې نبي علیه السلام د الله تعالیٰ واقعي پیغمبر دی. او دا په دې وجه باندې چې د نبي علیه السلام تمام علامات په آسماني کتابونو کې تفصیلي موجود وو. داسې پکې هم وجه اولنی نوم به یې دا وي، دویم نوم به یې دا وي، اصلي وطن به یې پلانی زګینه وي، هجرت په پلانکې زګین ته کوي. او دا خو له هم پرېږده چې د صحابه کرامو تفسیرات پکې هم موجود وو په آسماني کتابونو کې. کوم چې د مشهورې واقعې نه ثابت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه د عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه تپوس وکړه چې د ستاسو باره کې اهل کتاب باره کې قرآن وایي چې دوی پیغمبر علیه السلام داسې پېژني لکه څنګه چې دوی خپل زامن پېژني. نو هغه ورته ویل چې او دا موږ دغه شانته کې پېژنو، بلکې د هغې نه هم زیات پېژنو، ځکه چې د نبي علیه السلام د ملګرو د نومونه پکې او د هغې علامات پکې هم موجود دي. بیا د هغې نه بعد یو واقعه ده، بل کس یو واقعه ده چې هغه وایي چې ما د نبي علیه السلام تمام علامات واورېدل، نو یقین مې راغی چې دا پیغمبر دی. صرف یوه خبره کې مې شک پاتې. هغه یوه خبره دا وه چې په آسماني کتابونو کې دا خبره هم وه چې دا به داسې پیغمبر وي چې د ده صبر به د په غصه باندې غالب کېږي. یعنې یو داسې موقع چې دی ته غصه کړي نو صبر به د غصه باندې غالب کېږي، دا صفت پکې هم شته. نو وایي زه راغلم د نبي علیه السلام سره مې خبرې اترې شروع کړې او داسې ګستاخ تبوسونه مې ته وکړل. د هغې نه بعد چې وایي ما ته نبي علیه السلام اندازه ولګېدله چې او صبر یې په غصه باندې غالب دی. د هغې نه بعد د ایمان نه وړ. نو په دې وجه باندې بدناني آیات کې 20 نمبر آیات کې شاهدي د علماو ذکر کېږي چې کوم اهل کتابو کې حق پرست علما او هغه به دې خبره باندې باقاعده ګواهي ورکړې ده. نجاشي دا ګواه کړې ده، عبدالله بن سلام دا ګواهي کړې ده، حق پرست علماو کړې ده ګواهي چې دا د الله تعالی واقعي پیغمبر دی. او دغه علامات ټول په آسماني کتابونو کې موجود دي. د سیرت کتابونو لیکلي دي چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو په دغه ټیم کې خبره خوره شوه چې د مکې معظمې نه یو کس هجرت کړی دی، مدینې منورې ته راغلی دی او دی وایي چې زه پیغمبر یم، ما ته وحي کېږي. نو دا واقع چې کوم کس بیانوله نو هغه کس راغی د عبدالله بن سلام چې کوم باغ دی مدینه منوره کې، د یو یهودي عالم و ډېر حق پرست عالم و. په دې باغ کې دننه دا واقعه بیانوي او د عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دا کجوري په سر کې ناست و، کجوري شو کولې او د ده بله ترور د هغه کوزې کجوري راغونډوي. نو چې کله د کوز کس قصه وکړله او د غونډ علامات یې وویل چې داسې قد دی، دی نوم دی، داسې انداز دی، خبرې داسې کوي او داسې آیتونه ورته نازل شوي دي، دته ما واورېدل. عبدالله بن سلام د کجوري په سر کې و، پوري دی پوه شو چې دا پیغمبر دی او هغه پیغمبر دی چې په تورات کې د چا پیشنګویي موجوده وه. نو د کجوري د سر نه اواز کړه چې الله اکبر، اواز یې اوچت کړو. نو یوه ترور یې ورته قار شوله چې داسې مه کوه، دا خو ستاسو پیغمبر نه دی، دا خو موسی علیه السلام نه دی، دا خو پردی پیغمبر دی، ته پردی پیغمبر باندې دونه جذبه کېږي. نو عبدالله بن سلام ورته وویل چې پیغمبرانو کې پردي خپل نه، دا ټول زموږ پیغمبران دي، زموږ په کتابونو کې د دې پیغمبر پیشنګویي موجوده وه چې دا پیغمبر کله هم راغی تاسو به یې منئ. د هغې نه بعد د کجوري نه راکوز شو، خوالی لاړ. د مدینه منوره کې نبی علیه السلام سره ملاقات وشو، ډېرې خبرې اترې ورسره وکړلې. د هغې نه بعد یې نبي علیه السلام ته وویل چې زه ستا باندې مکمل یقین زما راغی ته پیغمبر یې او آسماني کتابونو کې همدغه شان علامات ذکر دي ستا، زه ایمان راوړم، زه مسلمان کېږم. خدا راته ووایي چې په ښکاره باندې ایمان راوړم که نه، یو موقع ته مې ساتي او په دې کې څه حکمت شته ګنې. نو نبي علیه السلام ورته وویل چې ته په الحال اظهار مه کوه، ته مسلمان شوې خو ته خلکو ته حل مه وایې زه مسلمان یم، ته یو موقع ته ساتم. د هغې نه بعد د یهودیانو لوی لوی علما یې راجمع کړه مدینه منوره کې. هغوی ته یې وویل چې ستاسو په کتابونو کې د آخري پیغمبر علامات څه دي؟ نو هغوی په دروغو باندې شروع شو چې دا داسې کس دی چې تک سور مخ به یې، شنې سترګې به یې، کوت کوت یخته به یې، لوړ سړی به یې، وچ کلک به یې، داسې دروغ یې شروع کړه، چپ چپ علامات یې شروع کړه. نو په دې ټایم کې نبي علیه السلام عبدالله بن سلام ته اشاره وکړه چې دا سړی تاسو پېژنئ؟ هغې ویل او دا موږ پېژنو. ویل دا به تاسو کې څنګه سړی دی؟ یهودیانو ورته ویل دا په موږ ډېر شریف سړی دی، ډېر لوی عالم دی او ډېر نیک انسان دی. ویل ښه دا دې سړی دی. عبدالله بن سلام ته ویل ته راته ووایه چې د آخر زمانې پیغمبر علامات څه دي؟ نو عبدالله بن سلام پاسېد او په هغه طریقه باندې ذکر کړه کومه طریقه باندې چې په آسماني کتابونو کې وو او کوم علامات چې په نبي علیه السلام کې تفصیلي موجود وو.
او بیا دغه نه بعد عبد الله بن سلام يهوديانو ته مخ ورواړ او چې ظالمانو دروغ سره وای پس منی کتاب دروغ سره وراړوي د اخري پیغمبر علامات خود د کم چې تاسو ول دا پکې نشته تاسو رضا نه ویل هغه نه بعد يهوديان پاسې د ویلي چې به مونږ کې دومره شرپسن او دروغجن او دوکباز سره ته اوسه پورې نه پیدا شوی لکه څنګه چې عبد الله بن سلام دا خسړې نه دی نو لکه سات مخکې خسړې او بل لکه وسته خراب سړې شو د دې نه معلومیږي دا چې د يهودو علما او نبی عليه السلام صحیح طریقه باندې پیژاندو نو دې ځکه کې دغه د علما او شاهدي ذکر کیږي الله تعالی وی الذين حقسان اعطيناهم الكتاب چې موږ تور کړی د کتاب يعرفونه پیژنې د نبی عليه السلام لرا کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی پیژنې خپل ځامن چې صحیح پیژنې زما ځامن دي دغه شان د دوی نبی عليه السلام هم پیژنې او بصرین دې ذکر کوي نو نقطه ذکر کړی دا غدا ده چې د سی ویل چې دا خلک نبی عليه السلام د سی پیژنې لکه خلک خپل ځامن څنګه پیژنې داغه تمام علامات خوونه انداز پیژنې د ځامنو نو د سی نبی عليه السلام هم پیژنې خود سی ونه ویلو چې دا نبی عليه السلام د سی پیژنې لکه څنګه د خلک خپل پلاران پیژنې د سی ونه ویل وای بده وجه باندې چې ځامنو ته خپل پلارانو تفصیلی احوال نه معلوم داغوی د جسم کمزوریانه خویونه بد خویونه دا ته نه معلوم تفصیلی ته نه معلوم خدا پلار چې کمینه ته خپل بچی تفصیلی حالات معلومي د پیدایش ته ورځ نه راواخله در جسم کم علامات چې په جسم باندې کم خویونه چې د وړوکوالي نه کم خویونه چې د غټ شي دا کم خویونه دغه شان ځوانه ته رسیدل دا ټول خویونه د تفصیلی معلومي خو د زوی ته بیا د پلار خویونه دومره تفصیلی خو نه معلومیږي ځکه پلار خو ته مشر دومره خو نه لیدلې نو بده وجه باندې د سی ویل چې دوی د نبی عليه السلام پیژنې لکه څنګه چې دوی خپل ځامن پیژنې پلاران یې ونه ویل ځکه پلاران دومره تفصیلی سړی نه پیژنې الله تعالی وی الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوانې کړي د خپل ځانونه لا یؤمنون د ایمان نه راوړي دا زجر شو هغه خلکو د فاره چې کوم خلک خپل عقل خپل حواس د معطل کړي دا غي نه سکار ناخلي او د ضد د وجنه یا رب باطل خلکو د تابعداري د وجنه د اسلام پاکه دشمنان جوړ شوی دي او د خپل عقل لا د خپل فکر لا بکس زین ورکی نو خپل عقل معطل ګرځولې دی ضایع کړی دی نو چې عقل معطل کو ضایع شروع ایمان هم په قسمت کې نشته دا به ایمان را نه وړي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک ډېر ظالم دی د هغه چانه جوړی په الله تعالی باندې کذبا دروغ دې ته استفهام انکاریه ویل کیږي یعنی د څه کس نه بل غړ ظالم په دنیا کې نشته چې هغه په الله تعالی باندې دروغ ورواړي دومره غړ ظالمي مخلوق پرې دی په الله تعالی باندې ورواړي په الله تعالی باندې دروغ ورړول څنګه الله تعالی باندې دروغ ورړول د سې دي چې دې خلکو په ګناهونه کول شرک به کاو او د څه به ویل چې د جواز الله تعالی ورکړي دا جایز دي ولې جایز دی مونږ الله تعالی ویل چې د بوتانو سجدي کې نام خیر دی کله قبرونو سجدي کې د وزیر علی السلام یا د بل بزرګانو د پیغمبرانو نو هم ویل ټیک دي دا ویل الله ویل حالانکه الله خدا حرام کړی دی نه دی ویلي نو دغه جواز چې په الله تعالی باندې وراړی نو په الله تعالی باندې دروغ وراړول شي نو سوچ ناجایز خبرو کې په الله تعالی باندې خبره وراړه چې دا الله ویل دی او هغه سره به جایز نه الله ویل نه نو په دنیا کې دا غړ ظالم او غړ کافر شمارل کیږي او کذب بیااته یا نسبت دروغ د الله تعالی آیاتونو ته انه لا يفلح الظالمون یقینا کامیاب بنشي ظالمان خلق نو حاصل دا شو چې په دنیا کې څومره ظلمونه دي څومره ظالمان موجود دي په ټولو نه غټ ظالم پکې هغه د الله تعالی باندې دروغ وراړي او د الله تعالی د آیاتونو هغه تکذیب یعنی د دروغ نسبت ورته کوي نو په ظالمانو کې دا د چوتي مرتبه ظالم شو غټ ظالم شو او دویمه خبر دا د ظالم سره بشرط هم کامیاب نشي نو دا تسلی شو مسلمانانو د لپاره چې د اسلام دشمنان کو څومره وسایل ورسره دي څومره کفر قوتونه تایید کوي او څومره زور او شور معلومیږي اکثریت معلومیږي خو دغه ظالمان بچرته هم د کامیابی مخورین کامیاب بنشي او کامیابی د نوې لکه چې حکومت او کرسي قبضه کې جو بس کامیاب شي بلکې د کامیابی خبره مخکې تیری شوې دي چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز جهنم د اور نه بچ کېدل او جنت حاصلول دا کامیابی ده نور دنیاوی سيزونه حاصلول لاس راوړل عارضی ته ورسورازو د پاره د هیڅ کامیابی نه ده نو دا زجر شو د اسلام د دشمنانو د پاره و یوم نحشرهم جميعا په هغه ورځ چې موږ براجم کو دي خلکو لره ټول قیامت ورځ به ثم نقول للذين اشركوا بیا به وایو هغه کسانو ته چې هغه مشرکان دي اين شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون چرته دي شریکان تاسو هغه چې تاسو باغې باندې ګمان کوو چې دا به شریکان دي
نو دا تخویف اخروی شو د مشرکانو کافرانو لپاره. د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی ټول انسانان راجمع کی، بیا به مشرکان را بیل کی او دغه مشرکان به د جهنم په اور په غاړه باندې به ودرول شي. نور زګنو کې دا مضمون براش او جهنم په غاړه باندې تاسو وشي چې هغه خلک چې تاسو به الله تعالی سره په صفاتونو کې شریک ول، دا غوی عبادت پم کاو، دا هغه متصرف ګڼل، علم غیب نسبت په ماغوی ته کاو، د خدای صفاتونو متحواله کړیو، هغه شریکان تاسو چرته کړي. ثم لم تكن فتنتهم، بیا به پاتې نشي بانه د دوی. فتنه په معنا د عذر او بانه سره دی. بیا به اس عذر او بانه پاتې نشي الا ان قالوا مگر دا به وي والله قسم په الله ربنا جزمن رب دی ما كنا مشرکین، من مشرکان نو. یعنی دا بربري سخته کې به دغه ور په غاړه باندې چې خپل شریکان ونینی وغه مرسته نه کوي او د غایبی او دی به ورخطا ولاړ د ور په غاړه باندې بل لار به یینو د خپل شرک نه سوچه من کړی چې من شرک اړو لکړې نه دی. دې ځکه کې ما كنا مشرکین کې دوه احتمالونه مفسرین نقل کړي دي. یو دا چې کم کار من کړو دنیا کې شغه د قبرونو ته عبادت او سجدي د بتانو وي یا د نور شرکونه وو، نو دغه شرک د نوم نه به انکار وکړي چې دا شرک نه بلکې دا جایز کارو او دا موږ په دینت باندې کړو، په دینت باندې کړو، د شرک باندې موږ نه دی کړی. نو دغه شرک د نوم بدل کی او دا شرک د شرک چې کوم سزا ده د غیر ځان بچ کول د پاره به دوی داوا وکړي چې دغه کارونه شرک شمار نه دي بلکې دغه جایز کارونه دي. دویم احتمال دا مضمون چې کوم دی سورۃ المؤمنون کې به ورسته راشي. دویم احتمال دا دی چې دوی به د دین انکار نه کوي چې دغه شرک نه وو دغه جایز کارو، بلکې د دوی مطلب بدای چې موږ شرک سره بده کړی نه دی، موږ د قبرونو سجدي، د بزرګانو سجدي او د مخلوق عبادت د الله تعالی صفاتونو مخلوق ته حواله کول دا کار موږ بالکل کړی نه، منکر بشي، انکار به وکړي، په دروغ به سر شي. دا مضمون سورۃ النحل کې براشي. نو الله تعالی وی ثم لم تكن فتنتهم، بیا پاتې نشي باندې د دوی الا ان قالوا مگر دا به وي والله قسم په الله ربنا جزم رب دې ما كنا مشرکین، من مشرکان نو بلکې من خلقو شرک بالکل نه دی کړی. الله تعالی انظروا ګورا کیف کذبوا علی انفسهم، سرنګ دي دروغ وي خپل ځانونو باندې، وزول عنهم او د دوی نه بورک شي ما هغه سو کانوا یفترون چې دوی جوړول د ځان نه په دنیا کې. یعنی د کومې قصې د شرک د ثابتولو لپاره په دنیا کې جوړې کړې وي، کم منګړت قصې ورته یاد وي، دروغ قصې ورته یاد وي، هغه قصې به په دغه سخته کې مکمل یو رکشي یری بدی شي، بیا بدل نه ورزي جهنم په غاړه باندې دغه قصې به یری شي. ومنهم بعض ردوینا من هغه سو دی یستمع الیک چې وخت دی تا دا زجر دی هغه خلکو لپاره چې قرآن او حدیث ته باندې دې نیت باندې وخت دی چې بده باندې اعتراضونه وکي او دغه مسائل او احکام زده کې او سخت مخالفت وکي، دشمنی وسره وکي او دغه احکام او د زده کولو نه بعد خلک دغه کس خلاف راو پاره چې دا د څه خبرې کوي، دا د څه خبرې کوي، د مخاونس. نو دوی چې قرآن ته وخت دی نو عزت د پاره دی، د دین د دشمنی د پاره دی، په دې نیت نه دی چې آغا د علم د حاصله ولغواړي باقي عمل کول غواړي، په دې نیت نه دی. نو چې کله د قرآن د وخت دی په خالص نیت باندې په اخلاص سره د پتا باندې اثر کوي، چې کله په خراب نیت باندې وخت دی د پتا باندې اثر نه کوي. د دې مثال دسې دی لکه باران وریږي ته لوخه سیده کیږي، نو بده کې د باران وبره ایساریږي، دغه لوخه یو تنسکور کیږي بیا په یو ساس کې هم نه ایساریږي. نو دغه شان تقل قرآن ته وخت دی خو خراب نیت باندې دی، په غلط نیت باندې دی، نو دا پتا باندې بالکل اثر نه کوي، دا ته یادېږي نه. او چې کله ته په دې نیت باندې وخت دی چې د الله تعالی کلام نه د الله تعالی احکام دي، عملی کول غواړي، زده کول غواړي، خلکو ته رسول غواړي، په خالص نیت باندې الله تعالی رضا کول د لپاره زده کې وخت دی، نو بدر ټینګ ته باندې ټیک اثر کوي. نو دې خلکو بده د فارغ وخت خودو چې زمون د بوتانو سمره مخالفت وکړو او موږ دا قوم د دې خلکو خلاف څنګه راو پاره چې دا مسلمانانو د زګین نه پناه شي ورکشي او د سي باندې وزرونه بس څنګه راونی سو بده درسونه کې دنه شغه د دشمنی باعث وګرځي او د خلک مخالف شي دې د فارغ ورغت لل اغوق به خودو. نو الله تعالی دې د فارغ سخت زجر ذکر کوي چې قرآن ته وخت دی وغم په خراب نیت باندې دی. الله تعالی و منهم بعض الذين من هغه سوق دي يستمع اليك چې وخت دی ته پیغمبره د قرآن اوریدلو لپاره. وجعلنا اعلى قلوبهم من غرزول لبزرون د بیمانی اکینه فردی عزت او کینه په خپل باندې مستقیره فرده ده د جلچا پزره باندې په باندې قرآن اثر نک اي يفقهوه د پویدلو د قرآن
یعنی په قرآن باندې پوهېدی نه شي په زړه باندې سخته پرده را وفي آذانهم د دې په غوږونو کې وقرن کوڼوالی دی دا معنوي کوڼوالی دی خبرې پکې راځي خو اثر پرې نه کوي وإن يروا كدوی ویني كل آیة هر قسم نخي لا يؤمنوا بها ایمان نه راوړي په دې باندې حتی تر هغې پورې اذا جاءوك چې دی راشي تا ته ای پیغمبره یجادلونک او جګړې کوي ستا سره د دې مطلب دا د چې اول کله غوږ کېږدي د لرې ډېر لرې ناست لرې ناست یو غوږ یې ښودلی د شر جوړولو هغه ځګینې پکې معلوموي چې کوم ځګین نه شر جوړ کړم بیا دا ضد دومره لیونې کړي دي الله تعالی وایي چې د دې ضد په وجه باندې د دې په زړونو باندې پردې دي په غوږونو کې هم کوڼوالی دی یعنې دا قرآن به بالکل د دې ضد د وجې نه پې اثر نه کوي نو چې کله پې اثر نه کوي نو انجام به څه شي که ته ورته د تمامې معجزې وښې نو هم د ایمان نه راوړي ځکه چې ضد کم سړی کې چې ضد پروت دي په ده باندې یوه خبره هم اثر نه کوي ضد یو مستقله کینه یو مستقله بیماري ده نو چې کله دوی باندې اثر نه کوي ایمان نه راوړي نو هغې نه بعد دوی داسې وکړي چې د لرې نه وروسته رانږدې شي درس ته رانږدې شي یجادلونک بیا بحثونه کوي ستا سره جدال دا مناظرې ته ویلی کېږي بحثونو ته ویلی کېږي چیل چاړ ته ویلی کېږي نو بیا بحث شروع کوي ستا سره یقول الذين نبي واي هغه کسان کفارو چې کافران دي ان هذا الا اساطير الاولين نه دا قرآن مگر قصې دي د مخکینو خلکو هغه زمانہ کې به خلکو ویل چې د مخکینو خلکو قصې دي اساطير الاولين او دې زمانہ کې دغه مضمون په نور الفاظو کې وایي کله داسې وایي چې یاره قرآن د ماډرن زمانې سره پټ کېږي نه دا هم دغه اعتراض دی مخکینې زمانې قصې یا د نوي دور سره قرآن نه پټ کېدل دغه خبره شوه یا داسې شي چې یاره قرآنی مضامین چې کم دین در پتھر کے زمانے کی نشان ہے در مخکینی دور خبری دی زمانے سره دا اوس په الحال نه چلیږي نو دا دغه خبر اساطیر الاولین غره خبره شو خو به نور الفاظو کې شو به جدید الفاظو کې شوله نو کافرانو خلکو علامات دا دي چې هغې قرآن ته اساطیر الاولین مخکینی زمانې قصې ورته وایي بیا د هغې مختلف امکانات مختلف الفاظ کېدلی شي جدا جدا الفاظ کېدلی شي نو کله وای دا الفاظ چې ماډرن زمانې سره نه پټ کېږي کله یو خبره کله بله خبره کله دا د چې یاره ترقۍ دپاره رکاوټ دی کله دا چې د زنانو حقونه پکې ورک شوي دي کله دا چې د انسانانو حقونه پکې نشته دی او کله دا چې په دې کې شخصي ازادي نشته دی داسې مختلف اعتراضونه په دې باندې د هغوی طرفه نه کېدی شي الله تعالی وهم ینحون عنه دوی په خپله باندې ینحون عنه منې کېږي د قرآن نه مني وینأون عنه ډډه کوي د دې نه یا وهم ینحون عنه دوی خلک منې کوي د دې قرآن چې څوک یې ونه مني نو د قرآن خلاف پراپیګنډې خورئي دروغ خورئي چې بدنام شي وینأون عنه په خپله هم ډډه کوي د دې قرآن نه خلک هم دې منې کوي په خپله هم دې ډډه کوي وإن يهلكون إلا أنفسهم او دوی نه هلاک کوي مگر خپل ځانونه هلاک کوي یعنی قرآن دشمنی او د اسلامي دین دشمنی دا ځان خرابول دي نه مسلمانان به خراب نه کی بلکې به د دې وبال د په سر باندې راځي ځان به خراب کی وما يشعرون او دی پویږي نه بس